دا ځوانانو وخت ته سره چې د دې سرمایه‌دارو په تاسې کوم ظلم کړی ده چې تا اوبه نه وي، تا بجلی نه وي، تا لارې نه وي، تا نیر نه وي، تا ګیس خپلې ځینې نه درومي، د دغه سرمایه‌دار باندې ته کوې څه شی؟ دا به تا ته کوم اوبه روبژېږي؟ خپلې ضلعې چې د ګیس ته په فیډرل ګورنمنټ چې ناست کسان دي ورسره اتان یا بیایي، دا به بیا ته راځي چې لکه زه تا ته نوره توره وایم. دا داسې لاړې چې لکه په ګیس چې سټیم خلکو ته پیپونه لګېدلي دي، دغه کوم چې هغه اس ام اس دي هغو ته لګېدلي دي، آنن پاته دي، تا سره خالي لیکل کړي دي. خلکو ته هر شای لګېدلي دي، پیپ ورته اچېدلی ده، کمپنۍ پیپ ورپرېښی ده، تیاره ګدایي یې پرېښې ده، ګیس یې نه ده ورته لګولی، خالي په دوه ټکي لیکلو. خو زه وایم چې دا بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېرو درنو کتونکو، د مروت کمیونټي آواز پیج سره مخاطب یو. ټولو نه اول خو الحمدلله چې مبارکه میاشت رمضان په خیر و عافیت باندې خدای تیره کړي او توفیق هر سړي ته ورکړي، ځکه چې دا یو فرض ده. نو قدرمنو، نن څو خبرې وللې څو ورځې راسې مو ذهن چولې، چونکې د نیټ له وجې نه به موږ نه پاته سلې. هغه خبرې څو دا دي چې یو طرف ته خو که وګورې خو په ملک چې کوم افراتفري شوري ده او یقینا زړه مو په بند ده، ځکه چې موږ ملک ته کښلی آیین یې موندلی ده، کښلی قانون یې ده، کښلی په دنیا نقشې پاکستان یو ملک ته، خو چونکې سیاسي کسانو ډېر سره برباد غوندې که هغه که مطلب ده چې څه قسم تاوان د له سیاستدانو نه ورته رسېږي. بیګه خبره ته کوم چې موږ ګورنر خیبر پښتونخوا وایي چې ووټ په 8 اکتوبر ته کېږي. موږ عزتمندو په دې نه یو ګوډ دا ووټ دې که ونسي یا دې وسي، خو آیین او قانون خلاف ورزي چې څوک کوي موږ یې خلاف یو. مهنګایي یو له تابعدار لو ورته اخ مو نه دي کړي، خو چې څه مالې په آیین باندې عملې شورېسلې نو دا ډېر زیات ظلم ده، زیاتی ده. بهرحال الله د خیر کې اول پاکستان، الله پاک د پاکستان او داسې سیاستدان مخلص په چې پیدا کړي او لکه مرشد علم خان غوندې 75 سال چې کوم نه ولیدل، خو بهرحال خدای دې پیدا کړي، خدای خو هر څه کولی شي. را درومو عزتمنو لوکل څو مسلو ته. دلته به تاسو ته پته وي موږ نه بعضې ملګري بار بار ټلیفونونه کوي، بار علاقو یې پته کوي چې یاره دا څه وسلل. نو ټوټلي دې ته موږ خبره کوو، ځکه چې موږ مجبوري چې په یو شیشه کېږو. کوم تحریک چې دلته شوري و د ته جوړي روډ او د ورسره نیر خبره وړله، ګیس وړله او څلرمه د امن امان وړله. خو عزتمندو تاسې ولیده چې شوري و او بیا بند څه او مطلب د کار خو به موږ جواب نه کو داره چې یاره خو تا جوړي روډ خو ما مخکې به دا بار بار ویډیو کولی چې 2025 تک کیدای شي وسي تا جوړي روډ مکمل ختم ماته ښکاري، ځکه چې دغه تر بچکڼې چې کوم جوړ ده دغه لکه چې څه نوره بس لاړ ختم څه، ځکه چې غریب خلک ته نوره ته بیا ما په څه شي مطمئن یې ته ما ته شوه که نه په کلونو باندې خو روډونه نه جوړېږي چې 6 کاله دې په تېر کړله روډ ورته جوړی. دا ما په ذهن چې داسې وګڼه چې بل حکومت بیا اوس کوي. بهرحال دا جوړي روډ دی الله پاک وکړي، موږ خپله علاقه ده خو موږ له طرف دا ړنګه ګڼه دا نه اوسه، دا یو چل وال ده چې ټیکېدار چل کوي، عوام چل کوي، محکمه چل کوي، دا عوامو ته ریلیف نه ده بلکې زه وایم چې دا ذلیلون دی. بل نیر چې کوم دا بالکل نیر به کېږي، هغه یو پروسیجر ده. نور سلیم خان ملک ته چې کوم لیټرې دي په چې دا پټه نه ده او کېږي به ډیلې به وي. باقي راځو سید علم خان ګیس ته. ما خپل علم یا ما خپله پوهي چې کومه دار انسان خپل عقل پورې ما عقل دا ده چې ګیس په نه وسي، مروت په ګیس نه کې منده. ته څه وایې سید علم خان؟ بس موږ جي دا وایو چې که خیر و دا ګیس لاړه نه خو ولې لاړه؟ لکه دا داسې لاړې چې کوم مشران دی چې مولوي سله دالته ما ښار څه ما ویله چې د کوم سټیمپونه ولګېدل په ټاون چې دا داسې لاړې چې لکه په ګیس چې سټیمپ ولګي چې دا مکمل مې ته نه یو وړه ته نه ورک مې کړ. نه دا خبره تا صحیح ده. دستخطونه اسټامونه خو په یا ځای ګرمي ځای تا موږ چې کوم زور سره کوه خولې دا عبدالله ملک تو نبی الله ملک تو دا نوراني شاه ساجده دا ګمبلې خلک هغه دستخطو ولې کار نه وکړو؟ دې چې ما ته یو 2 کسان داسې له مخې مې ښه نسله تېر چې هغه له وجې دا ګیس موږ نه لاړ او ورک څه انشاءالله چې آینده دپاره به څوک طلای نه ورویي. ما خو دا امید ده چې اوس تحریک ول وایي چې بالکل موږ سره 4 کیلومتر بیا نه کوي او نوره ګیس موږ ته راکوي بیا وایو
دا په زوله کیسې دي خلکو ته پیپونه لګېدلي دي دغه کوم چې هغه اس ام اس دي هغو ته لګېدلي دي آنن پاته دي تا سره خالي لیکل کړي دي خلکو ته هر شای لګېدلي دي پیپ ته اچېدلی ده کمپنۍ پیپ ورپرېښی ده تیاره ګدایي یې پرېښې ده ګیس یې نه ده ورته لګولی خالي په 2 ټکي لیکلو خو زه وایم چې دا په زوله چار ده دا داسې ورک څه چې د کوم سټیمپونه کوم دستخطونه وسله بیا ورک یې وکړه د تا ته ګیس راوستولو یې نه دي کړي نه دی دا چوک زین چې راولئ چې ماته به ګیس لګي که رب ته منظوره وه چوک په طلای نه وروي غرمې موږه تېرې دي اسدالله خان یو بله خبره ډېره عامه ده دا تاجوړي روډ چې دا ورې شروع کېده بیا لم لوري نه شروع کړه په کار خو پروسیجر خو دا ده چې له یا سیډ نه به شروع کېده بیا ما هلته ویله چې دا نه ده صلاح خو دا بس دغسې پاته دی د چرنګه ګیس ته نه ورک ته دا تاجوړي روډ دغسې لاړه خو بس په دې موژه شه دی تر بچکڼې دورت تر وکه دا له خلک هسې واړ عمر به په زلزل که کړي ټیکېداري هغه چې دا روډ هغه خلکو دکه کوي خو ودې کې وته که نه ما له لوري وکه ورډانګه ده دا پاته ده چې موږ سلای روډ سلای نیر چې موږ په خپل ضلع چې ګیس پیدا کوو او موږ خواص کوو جون چې مو دا ډنډیا د خولیر نه جوړېدلې اسټام یې وکولې اسټام بوکس و جیلي دسخط و ډیپټي کمیشنر نه و مطلب دا دغسې دسخطونه دي نو دا سیدالم خان زه اګري وید یو ګیس نسته دا ما شک نه کېږي موږ په یادو باندې مشکله ده خو بنیادي وجه سیدالم خان څه ده دا موږ ضلعو ته څومره سیاسي کسان دي روغ افسران یې نه دي وتر بدل کړي روغ افسر چیش ته وایي چې عوامو ریلیف چې کار وکړي سرمایهدارو اخیستی چاله په ما مرازه منې تاسو سرچ وکړو تا ډسټریکانو ته به تر اوسه پورې دې والا نه څه ویلی ده اوس کال نیم تر اوسه پورې به په پیسو باندې افسران را بدلېدل بیا تا ولا پالټۍ خبره منله بیا به دغه افسر کوم پله بونځوله آبادي نه بیا بربادي ته کیسه بونځوله حالانکه په کار دا ده چې دی په میرټ یو کس راشي مسلو ته په میرټ باندې وګوري میرټ کسان ډېر کم دي بچې څه د شیخ بدین وال روډ دی څه سوربند منصوبه دی څه سلله مروت موږ عزیزان دي موږ خپل علاقه مو د سره بند منصوبه دی سی پی ایک روډ دی څه پاین دی عملې لګیا دي دا به ته بیا دلته چینې داخله به تا نه ووټ غواړي سره بند منصوبه ته نه ناکام کړله سیاسي کسانو سی پی ایک ته نه ناکام کړو ګیس ته نه ناکام کړو نیر ته نه ناکامۍ لګیا ده روډ داسې وګڼه چې څه په کوي نو دا سیاسي کسان دا ظلم ولې کوي دا قوم سره نن دې ته وګوره دا به بیا ووټ ته نه ته راځي واړ عمر د مروت په ګوتې باندې ښورولی ده مروتو داسې توړې وکړو دا زاړه سیاستدانو داسې توړ وکړو دا ځوانانو وخته د سره چې د دې سرمایهدارو په تاسې کوم ظلم کړی ده سم په خدای چې په یو غیر مذهبي باندې بیا نه وکړي لکه مروتو باندې صلاح ده چې تا اوبه نه وي تا بجلی نه وي تا لارې نه وي تا نیر نه وي تا ګیس خپلې ځینې نه درومي دا دغه سرمایهدار باندې ته کوي څه شی دا به تا ته کوم وبژېږئ خپلې ضلعې چې د ګیس ته په فیډرل ګورنمنټ چې ناس کسان دي ورسره اتان یا بیایي دا به بیا ته راځي چې لکه زه تا ته نوره توره وایم عزتمندو مروتو دا سرمایهدارو چې شانه مدو نوي ځوانان رباسو تکړه خلک رباسو او دا کسان خود مو ولیدل چې په فیډرل ګورنمنټ چې ناست دي منې دلته یو کس ته علم دین دا ډېر معتبر موږ پر قابل قدر دای ګرتیاله چې مصدق ملک ته ورغلان درخواست مو ورک ویل شاته به زه سوچ پکوم ته خبرې ته تیار نه ده ورنیملونو د عزتمندو بالکل دا سرمایهدار خلک دی ته توړ وکړو در روان الیکشن چې الیکشن د خدای پاکو کې یو طرف ته بیګا مې اورېدل ویله چې گورنر صاحب وایي چې 8 اکتوبر مې الیکشن خو ناظمي سټیج نه چې سړی ته گورنري ته بونځي خو به دا فیصلې خود کوي که څه کال دی نه یقینا موږ پر عزتمند ده خو آهین ته چې ګوتې ورئ بیا دا موږ پر نه د عزتمند بیا دا موږ د عوامو نه د خیر خوا ځکه چې اول عزیز موږ ته آهین ده په آهین باندې خو ته دا د شورې زندګي تېری یا چې په آهین باندې یو گورنر ورځي یو وزیر اعلی په آهین باندې ورځي الیکشن کمیشن په ورځي عزتمندو موږ روان الیکشن چې به پی ډي ایم ته به ما په آهین عملې کوي ته به ما په ترقیاتي چارو عملې کوي مهنګایي به دې په اسمان درولي ولې ته به بیا نه راځې دلته که نه چا ویله دلته په نورنګ باندې هغه یو دلته چاته به قابل احترامي ویله نه چې بیټنه ده که مروت ته که خټک ته
چې پی ټی آی ته ووټ وري دا بې غیرته دی یو خبره څوله سلې اوس ته ولیدله چې غیرتي څوک ده او بې غیرته څوک ده په پنجاب کې په عمران نمونه ونیوای ګردا حکومت وسیټ ته پی ټی آی ورکرانو نه ونه نیوای حالانکه موږ د بد ده حکومت سره ټسل وو دا نه ده پکار عزتمندو څو خبرې وللې موږ چې لشکې د ملګرو سره سلام وکړو الله مو خوشاله ساته روزه ده اونش نیش پسلی خو حقیقت وج دغه سه د مروتو چې چیرته خطا نه سو چیرې سرمایدار تاسو په باندې پی ډی ایم دا پیپل دا نون دا د کوي خو ان شاء الله خدای به وخرا ولی تاسو بیا وګورو هغه امریکای ایجنټان مو ولیدل چا ویلې بیا څوک دی بیا خطل څوک امریکای غلامی څوک کوي مهنګای چا جوړه کړې ده ترقیاتی چارو چې رکاوټ څوک دی عزتمندو اصل مسله دا ده چې قیادت په دې نه ده چې دا د پلانې پالټې نه ده چې عوامو ته کارونه وکړي